حجة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل ترى أعينهم من الدمع تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف من محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا مولانا محمد البارك وسلم وسلم عليه. زمان درې نږدې راتلونکو مسلمانانو، نوجوانانو، مشرانو، سپینګیرو، بزرګانو، تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم. هر کله وایم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ما عزتمندو، جمعې مبارکه ورځ دی. الله کور ته سړی راشي، دې دپاره الله څه واعظ و نصیحت زده کړي، دین متعلق څه معلومات انسان ته وشي، نو انسان زړه نرم شي، نیکي طرف ته سړی بیا کوشش کوي. جمعې په ورځ باندې په وخت راځئ او دا څه چې زه بیانوم د زړه په ګلدسته کې ځای ورکول ټول عمر دپاره یاد دهاني ساتئ انشاءالله. بیا به مونږ په زړونو باندې انشاءالله د نیکۍ جذبه وي او له ګناه نه به نفرت وي. ما عزتمندو، څه وخت چې مسلمانو باندې یوې زمانه کې ظلم و بربریت شروع شو او مسلمان په مکه مکرمه کې په پټه باندې عبادت کولو، خو دې باوجود هم په پټه باندې عبادت کولو ته هم د اهل حق خلک باطله خلکونه پرېږدول. ما عزتمندو، په دې وخت کې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ته الله حکم وکړو چې ته ای زما حبیبه د خپل صحابه ولېږه حبشې طرف ته. نو 11 صحابه او 9 بیبیان دوی له مکې مکرمې نه حبشې ته هجرت وکړو. هلته هم دا خلک کلار نه شو، ورپسې ورغل او ابو سفیان په وخت کې له ایمان نه و راوړی. هغه د دې کفارو قائد و او د دې رهبر و رهنما و. ورغی ورپسې او د حبشې بادشاه ته یې وویل دلته څه باغیان راغلي دي زموږ له ملک نه، زموږ له وطن نه، دوی یو نوی دین راوړی دی او دا خلک ګمراه کوي، بېلارې کوي. هغه چې زموږ پلرونو او نیکانو کوم دین دی هغه دین نه دا خلک وباسي. لہذا دا کسان ما ته حواله کړه چې زه دا خپل وطن ته موځم او موږ خپلو اصولو مطابق دوی ته سزا ورکړو. نجاشي بادشاه هوښیار سړی و او خرڅېدل به نه، څنګه چې نن سبا باچان خرڅېږي که نه، خرڅېدل به نه. هغه بادشاه عیسایي مذهب و. هغه وایي زما په وطن کې خو هر چا ته اجازت شته دی، په بهرحال چې تاسو دومره اصرار کوئ دا راته ووایه دا تاسو د دوی چې کوم قاید دی هغه څه وایي. وایي هغه خلکو ته دا وایي چې یو خدای عبادت کوئ، دروغ مه وایئ، کینه حسد مه کوئ، خویندې لونه ژوندۍ مه ښخوئ. مطلب دا دی زموږ په عربو کې کوم چې غلط شیزونه دي هغې ختمولو دی موږ ته وایي. خو ورسره دا خبرې نه دي ښیي چې تاسو دا خپل خدایان پرېږدئ. نو ما عزتمندو، وایي دا راته ووایه چې دا کوم صاحب تاسو رابلي دین ته دا خو دلته مکه کې تاسو پاته پیدا شوی دی، لوی شو، تاسو چېرته په دروغو لیدلی دی، دروغ ویلی دي. اوس ابو سفیان ځان سره سوچ که زه ورته ویم چې هاو بیا خو ما دروغ ووایم او د مکې سردار دا خلاف دی چې دی دروغ ووایم، او که زه ووایم چې نه نه دي ویلي بیا به خبر ما طرف ته راځي. بهرحال زه یې خپل عزت او شان نه کوم. وایي نه صاحبه مونږ چېرته دا په دروغو نه دی کتلی. نو چې هغه نجاشي بادشاه ورته وایي چې هغه تاسو ته د داسې په معاملاتو کې دروغ نه وایي،
نو په عبادتو کې به تاسو څنګه دروغ وایي؟ یقینا دا سړی تاسو حق طرف ته راکاږي. بهرحال ابو سفیان نا امید شولو، وایي د مسلمانو اجامات راوغواړئ. 11 صحابه و 9 صحابیات راویې غوښتل. حضرت جعفر تیار، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مشر و هغه په دې هجرت کې هغه ته وی د ستاسو نبی تاسو ته څه تعلیم درکړ؟ وی صاحبه زنا په مونږ کې عامه وه، قتل و غارت په مونږ کې عام زمانو راسې زمونږ د جنګ و جدال را روان، خلکو به خپلې لوڼه خپل عزت بچ کولو دپاره ژوندی ښخولې. دا صاحب چې راغی د مونږ ته حق طرف ته بلنه راکړه، مونږ یې دې ګناهونو نه بچ کړو. وایي هغه کوم کلام راوړی دی، کلام به ته لږ ما ته ووایې. حضرت جعفر تیار رضی الله تعالی په دې وخت کې سوره مریم په دې ورځو کې نازل شوی، سوره مریم تلاوت شروع کړو. چې سوره مریم تلاوت شروع کړلو، بادشاہ د خپل تخت نه راکوز شو، اتحیات په شکل کې کېناست، راهبانو خپل سرونه ښکته کړل. کلام کله چې الله کلام طاقت واورېد، ما عزتمندو په چغو چغو باندې وژړل. هلته په حبشې کې نجاشي باچا ژړل، دلته په مکه مکرمه کې الله په خپل محبوب باندې صورت نازلوي. الله رب کریم فرمایي واذا سمعوا ما انزل، څه وخت چې دوی واوري هغه چې نازل شوی دی الله کلام، ترى اعینهم ته به ګورې سترګو د دوی ته تفیض من الدم، چې دا به د اوښکو نه راډکې شي، اوښکو نه راډکې شي، مما عرفوا من الحق. وایي موږ خو حق پېژنو، موږ خواته حق راغی. ربنا فاکتبنا مع الشاهدین، یا رب زمونږه ته مونږه په دې باندې ګواه خلکو نه کړي. نجاشي بادشاه باندې ډېر غټ اثر وکړلو. نجاشي بادشاه مسلمان شو، راهبان ورسره چې کوم د عیسایانو کوم مولایان هغه هم مسلمان شو. ولې؟ الله فرمایي مما عرفوا من الحق، حق یې وپېژندل. بیا ما عزتمندو قدرمندو نجاشي بادشاه ورته وایي دا خو بعینه هغه کلام دی کوم کلام چې حضرت عیسی راوړی. نو حضرت عیسی په کلام باندې مونږ ایمان دی او له ده نه به انکار کړو، دا خو کیدای نه شي، په دغه کلام هم مونږ ایمان دی. نو ما عزتمندو قدرمندو ابو سفیان یې داسې راولېږلو، مسلمانو یو جماعت نجاشي بادشاه تیار کړلو، 70 کسان یې تیار کړل. د حبشې چې کوم رؤسا سرداران وایي اوس د دوی صاحب وګورئ چې هغه صاحب څنګه دی. نو د محبوب دیدار دپاره، محبوب کتو دپاره او د له خولې نه حق کلام اورېدا دپاره حبشې نه 70 کسان راغلل. محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام په جومات کې ناست او سوره یاسین تلاوت شروع دی. سوره یاسین چې څه وخت دوی واورېدو، دا کسان هم په چغو باندې شو. نبی علیه الصلاة والسلام په لاس یې بیعت وکړلو او کلمه یې وویله، مسلمان شو. ما عزتمندو افسوس دا دی دا کلام مجید څه دپاره راغلی دی؟ مونږ کلام مجید دې دپاره استعمالوو چې کوم ځای کې فساو شوم نو په قرآن باندې به قسم وخورم، چونکې په دې خلک اعتبار کې ځان به خلاص کړم. چاته مې رشته ور ولېږله، څوک رشته نه راکوي، قرآن به ورپسې ووړم، وبیا یارانو ما ته به رشته راکړي. دې لپاره استعمالوو، حالانکې دا ګناه دی. الله کلام په دې لپاره نه دی، الله کلام په دې لپاره نه دی چې څوک تا له خور لور نه درکوي او ته قرآن ورپسې واوړې ځان غر کوي. الله کلام څه دپاره دی؟ امام غزالی رحمت الله علیه د قرآن مجید 10 آداب ذکر کړي. په 10 آدابو کې 9 نمبر ادب دا دی چې الله کلام په خوش الهانۍ سره ویل او د ده پوهه حاصلول دي او دې نه بعد په ده باندې عمل کول دي. صرف الله کلام دې پاره نه دی چې وروڼه د زما دکان کولاو کوي راشه برکت دپاره، کور د نواجو کو راشه برکت دپاره.
مون مسلمان قرآن صرف اور صرف پر دنیاوی مفاد پر استعمالو. ہوٹل کے کو دکان کے ہم آیت نکلے واللہ خیر الرازقین. خو یقین مو دومره نشته په باندې چې په هر شي کې ملاوت کوو. یقین مو نشته په باندې. وایو والله خیر الرازقین. الله له ورنه بهتر رزق ورکوي. خو ملاوت کوو. دوکدهي کوو. یو شیز د لسو شیز په شل باندې مونږ ورکوو. نو ته که بیا ولیکې له پاسه والله خیر الرازقین بیا څه شو؟ داسې خو ورشه مېنګورې یا پېښور کې سیکانو دوکانونو کې به هم لیکلي والله خیر الرازقین. هغه هم دومره مني. نو د ستا او د سیک په منلو کې فرق څه شو؟ څه فرق شو؟ فرق دا دی چې ته بیا زړه ته ښکته کوې، هغه زړه ته نه ښکته کېږي. څنګه؟ حضرت امام قاضي عیاض رحمت الله علیه غټ محدث تېر شوی دی. محدث کېدا نه مخکې غټ غل و، د خپلې زمانې مشهور غل و. عیاض ډاکو سارق ډاکې به اچولې او په کومه علاقه به چې دی په هغې علاقه به بل ډاکو تلو هم نه. دومره جابر سړی و. یوه ورځ یوې حویلۍ ته ور اوړي یو کور ته. په دیوار نیمه باندې دی چې دا آیت تر غوږو پورې شو. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا ایمان والو باندې هغه وخت نه دی راغلی چې دوی زړونه الله یارې نه چوکاو شي؟ بس ده چې څنګه په غوږونو د آیت ولګېدو فوراً یې سر ښکته کړو. وایي ما ته الله کلام راورسېدو او ما خپل سر ښکته کړو. داسې د خپلې زمانې یو غټ نیک پارسای صرف د یو آیت نه جهاته جوړ شو. کتابونه لیکي حج ته لاړو، مقام مینا په مینا غره باندې ولاړ دی. اسې ملګرو ته وایي وایي که چېرته یو ولي له خولې نه دا خبر وځي چې دا مینا کوم غر دی دا دې اوږد شي، نو دا به اوږد شي. د غره ته ویلې نه دي، صرف دا خبر وکړه. بس د سترګو کتلو کوم کسان چې ورسره ولاړو غر په اوږدېدا باندې شروع شو. د مینا غر اوږدېدا باندې شروع شو. ورته ویې فرمیل قف علی هذا المقام. په خپل ځګي باندې ودرېږه، ما خو تا ته ویلې نه دي. داسې یو مقام منصب ته صرف یو آیت سره ورسېدو او موږ صحیح الله کلام اورئ، الله کلام زړه ته کوزوئ. قسم په خدای د ظاهري بیماریو هم شفا دی پکې، باطني بیماریو هم شفا دی پکې. ازمونده وکړه. محبوب کریم فرمایي چا په بدن کې تب او څه قسم تکلیف ورته فرمایي سوره یاسین تاسو ور وسکئ، الله به فوراً شفا ورته کړي. خو موږ خو صرف دکان دپاره بس راشئ ملګرو راشئ برکت دپاره راته وکړئ چې مړی مو شي، نور قرآن نه خبره نه. حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي ای ما صحابه زه تاسو ته تلاوت کوم او تلاوت زه داسې درته کوم په تاسو کې چې چا هم له سترګو نه اوښکې توی شي. محبوب فرمایي زه تاسو ته تلاوت کوم او چا هم چې تلاوت سره د سترګو نه اوښکې توی شي په دغه سړي باندې جنت واجب دی. ولې؟ الله کلام سره زړه نرم شو. فرمایي محبوب سورة تکاثر ہوئے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دا صورت چھوئے صحابہ وہ جڑل وی فرمایا چا وہ جڑل او وی باندې جنت واجب شلو. بیا څه کسانو ونه جړل. محبوب ورته فرمایي زه بیا درته وایم چې څوک وجړي په دغه سړي جنت واجب دی. بیا یې وویل سوره تکاثر تلاوت وکړو، بیا نورو صحابه وجړل. وی فرمایل په دې خلکو باندې هم واجب دی. بیا څه کسانو عرض قربان موږ ته جړا نه راځي. وایي چې جړا نه درځي د جړا ور شانتې مخ جوړوئ تاسو به خالي نه درځئ. جړا ور شانتې مخ جوړوئ. علامہ اقبال سے فرمائی رہ گئی رسم آذان شوق بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن مجید فرقان حمید 6666 آیتونه په دې کې
پزړو کې امر دی، پزړو کې نهي دی، پزړو کې جنتیانو ذکر دی، پزړو کې دوزخیانو ذکر دی، پزړو کې الله ایمان او ته جنتی وعده ذکر کړی دی، پزړو کې الله رب کریم د کافرانو انجام ذکر کړی دی. 1500 آیاتونه په فقه باندې مشتمل دي او 100 آیاتونه په دعاګانو باندې مشتمل دي. په دې کې 100 آیاتونه داسې دي چې تلاوتاً قرآن کې پراته دي خو حکماً نه دي، منسوخ دي. لکه سوره کافرون چې دی دا فتح مکه نه مخکې نازل شوی دی، فتح مکه نه بعد هم ډېرو کسانو ایمان راوړلو. بهرحال ما عزتمندو هغه یو وخت و چې موږ مسلمانو به دغه شیز کې شوق لرل. موږ مسلمان دې طرف ته ولې نه راځي؟ ولې نه راځي دې طرف ته؟ زمونږ ټوله کامیابي په قرآن کې پرته دی. موږ مسلمان ولې نه راځو قرآن؟ 150 سال وشو یو تنظیم جوړ شوی چې ځمکې روی زمین نه به مونږه څه شی ختمو؟ غربت به ختمو. 150 سال کې ختم نه کړو. او زه د مسلمانو تاریخ دلته بیانوم. راشه عمر بن عبدالعزیز تابعی بزرگ تیر شوی دی، صرف 3 میاشتې حکومت یې کړی دی، صرف 3 میاشتې. 3 میاشتې حکومت کړی دی، ټول قرآن قانون کې خو قرآن قانون نه به اخوا خبر نه کېږي. په 3 میاشتو کې تاریخ لیکلی دی چې داسې خپل ملک داسې خپل وطن آباد کړو چې اکثر به دلته خطونه راتله قربان بیت المال کې دومره زکات جمع شوی دی چې مونږ چاله ورکو چې زکات هم نه رانالي. صرف په 3 میاشتو کې څه شی و؟ قرآن مجید، فرقان حمید، یو آیت. هغو خلکو صرف زبانی جمع خرچ نه و چې مولوي صاحب صرف نن محدود دی تر منبر پورې، زمونږ مشر صرف تر جرګې پورې دی، دی نه اخوا بیا چې ده پاڼه واړه بیا باید ده پاڼه توره وي. نه، عمر بن عبدالعزیز صحابي دی، تابعي دی، صحابي نه دی. ما عزتمندو یو ورځ یو کس ورته راغی، سم خبرې وه ورسره، دی ناست په شپې لیکل کې ډیوه یې بله کړې ده چې کله کس ورته رانږدې شوه ډیوه دې مړه کړه. وایي کېنه صاحبه، وایي زه درته راغلم اوس دې مړه کړه، په کار دا چې بله وه چې خبرې مو سره کړې. وایي نه جي دا شیز د بیت المالو، دا شیز د بیت المالو او کار مې د بیت المال کولو. تا اوس ما سره ذاتي خبر دی چې ذاتي خبر دی ما سره، نو د بیت المال شیز استعمالول دا ناروا دي، ځکه مې مړه کړه. نن څه کوي؟ مونږ خلک څه کوي؟ یو خوا عوام دي چې څومره وس رسي دومره ظلم کوي، بل خوا زمونږ عمرا دي چې څومره وس رسي دومره ظلم کوي. مونږ که ډېر لاړ شو امن لټو، امن نشي راتلی. یاد وساتئ امن نشي راتلی. قرآن کې الله فرمایي تلک الایام نداولها بین الناس، دا ورځې دي چې اوړوي خلکو ترمنځ زمونږ. کله به غربت وي، کله به دولت وي، کله به صحت وي، کله به بیماری وي، کله به څه پوزیشن وي، کله به څه پوزیشن وي. او فرمایي یو قوم چې تر څه وخت پورې خپل حالت نه بدلوي تر هغه وخت پورې الله هغه قوم نه بدلوي. په خولې 1000 هات چغې وهه. یو سړي مخې ته ډوډۍ پرته ده، زموږ مثال دا دی، او ډوډۍ ته وایي راشه راشه زما خولې ته راشه، چې ټوله ورځ دی دا خبرې ورته کوي، ډوډۍ به یوه ډوډۍ به راوچته شي د خولې ته نه راوچتېږي. نو چې تر څو پورې تا ځان صحیح کړی نه ستا ملک به څنګه صحیح شي، ستا علاقه به څنګه صحیح شي، ته په خپله ځان صحیح کړه. نو ما عزتمندو قدرمندو قرآن مجید فرقان حمید کې الله رب کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے ایمان والو اسلام ته پورا پورا دننه شئ. څنګه پورا دننه شئ؟ حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی کور کې صحابه ناستي شراب څکي، شراب حرام والو حکم لاندې راغل، بس جامونه ډکوي او څکي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي په دې کې په لار کې आवाज شو، زه ناسومه، فرمایي ما په خپل جامونه ډکول چې خلکو شراب حرام والو حکم راغی، شراب لرې کړئ له ځان. وی صحابه کرامو مخې ته جامونه پراته و، دا نه چې دا یو دې وسکو بیا بیا سره ګورو هسې اخیر ځل دی. لکه زمونږ د اذان کېږي نه روژه چې باندې خلک هلته اذان کېږي وایه مړه اوس د اوبه خو د وسکو اذان خو لا نه ده پوره شوی، اذان سره خو کولاویږي بندېږي خو نه، تا کولا وکړه روژه. نو ما عزتمندو هغه صحابه کرامو په اکه ځګې باندې لوښي توی کړل، مټکي یې مات کړل، بس حکم راغی نو بس حکم باندې سر
تسلیم دی. زه به خپلې ګوتې نه پکې وایم، زه به خپل عقل اس په ته منډې نه ورکوم، بس الله او الله رسول منع کړه، بس ټیک دی منع. څه وخت چې مونږ داسې شو چې یاره په زما په دې معامله کې د الله او د الله رسول څه حکم دی، قسم په خدای نه د عدالت کار شته دی. عدالتونه به مو وي خو خلک په نه ورځي. چې کله خلک سیده شي، خلک سیده شي، چې کمې وې معاملې مونږ مسلمانو ته ګورې هر طرف ته تیاره تیاره دی. صرف چې جماعت ته رادنه شو به دلته پته لګي چې الحمدلله دلته مسلمان اوسېږي، د مسلمانو ملک دی. نور مونږ د سوچ وکړو 24 ګنټې as the Muslim یو مسلمان په حیثیت سره د ستا 24 ګنټې په څه کې تېرېږي. صرف لږ داسې سوچ وکړه، 24 घंटे د ستا د کاروبار سوچتے، 24 घंटे ستا د اولاد د مستقبل سوچتے. هیڅ کله تا یو منټ هم سوچ نه کړی چې یوه داسې زندګي ما ته پرته ده چې زموږ شو زمانو په حساب سره به زه هغه ژوند تېروم خو ختم به نه شي، ما هغه ژوند دپاره څه وکړو. نو الله رب کریم موږ چې دلته رالیږلي یو قرآن کې الله فرمایي الذي خلق الموت والحیات، هغه ذات چې مرګ پیدا کړو ژوند دې پیدا کړو څه دپاره؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لپاره د دې چې تاسو جانچ پڑتال وشي، تمہارا رزلٹ نکل آئے ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. دې پاره الله پیدا کړی، دې پاره نه پیدا کړی چې یو بنگله دې جوړه کړه اوس راشه بلې دې پاره کوشش کوه، یو ځای دې پټی واخیست اوس راشه بل پاره کوشش کوه، یو کاروبار دې سیټ کړه اوس بل پاره کوشش کوه. او انسانا ته رب کریم دې پاره پیدا کړی چې تا عمل څومره دی، تا عمل څومره دی. صرف تاسو په موږ باندې ځان بخئ چې نور عمل دې نه وي، قرآن ته د شا ګرځولې ده، قرآن باندې نور عمل نه کوي، قرآن په احکامو نه ورځي. نو د ستا او د بني اسرائیلو په منځ کې فرق څه شی دی؟ بني اسرائیل هم دقسې وو چې کوم د طبیعت آیتونه هغه به یې خوښول، په کوم بیا چې طبیعت نه راتلو نو بس هغه به یې پرېښو. نن موږ مسلمان هم هغه شانتې کوي. چېرته چې دا ما نفس غواړي چې بس دلته ما دپاره ټیک دی، بیا به زه هلته ځم، او چېرته چې زما نفس نه غواړي بیا د قرآن حکم ولې نظام ته نه ځم، زه نه پرې ورځم. دا ډیر شی احکام دي. موږ د قرآن بالکل خلاف روان یو. ما عزتمندو قدرمندو قرآن مجید اول صحیح زده کړئ، ترجمه کم از کم هر سړي ته ویل پکار دی. په قرآن باندې ځان پوه کړئ قرآن موږ ته څه وایي. ګوره یو فریزر وال چې فریز چاله ورکوي یوه کاپي پکې موجوده وي، موبایل سره یوه کاپي موجوده وي، دا څه دپاره چې که دې کاپي مطابق یې ته استعمالوې نو دا به ډېر پا استعمال لري. الله رب کریم انسان پیدا کړو، انسان سره د کاپي په شکل کې قرآن راولېږلو چې انسانه که دې کتاب مطابق ته ځان استعمالوې ځان په دې دنیا کې تېروې به ته کامیاب، او که ته دې خلاف روانې او وایې دا چې ما به وبخي بیا هسې خطا یې نفس په دوکه کې اچولی. رب مجید دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي، قرآن زده کړې توفیق نصیب کړي. آمین بجاه